بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو، تاسو ته چې د دې کوم مولانا صاحب دا تصویر په نظر باندې راځي، نو دا مولانا فضل علي حقانی صاحب دی او دا هغه شخصیت دی چې دا عین ته چې کوم دی ولاړ دی د صوابینا، او دغلته د صوابینا د دې په مقابله کې د آزادونه دغه اسد قیصر ولاړ دی یا نور داسې کسان ولاړ دي. نو زه به تاسو ته د دا یو څو کارنامې در وښیم چې کله مخکې دا په حکومت کې و، الحمدلله دا داسې کارونه کړلي چې هغه د صفت لایق دي او دا د دې لایق دی چې دا مخکې پاس کړی شي. لکه صوابین تحصیل چې کوم د هغه ټوپۍ ته منتقل کړی و، مخکې چې کوم د تحصیل دغلته صوابۍ کو، بیا چې کوم د ټوپۍ ته منتقل کو، دا یو بهترین کار کړی. دغه رنګې فضل علي ماډل سکول چې کوم دی هغه د جوړ کړی دی، نو دا یو بهترین کارنامه ده. دغه رنګې 45,000 خوشا کسان چې کوم دی دا په نوکرۍ باندې اغوستي، دا یو بهترین کار کړی دی. دغه رنګې په دې سکولونو کې چې کوم دا مفت کتابونه ورکولی کېږي، نو دا یې چې کوم دی بهترین کار کړی. دغه رنګې دغې ماشومانو چې کوم دی وظیفه مقرر کول او هغوی چې کوم دی څه پیسې ورکول، دغه بهترین کارونه کړلي. داسې نور هم ډېر کارونه کړلي، خو ما تاسو دغه یو څو بیان کړه. نو دغه مولانا صاحب د پاس کولو لایق او مستحق دی. په ځای د دې باندې چې دې په مقابله کې موږ هغه خلک پاس کو چې مخکې ستاسو سره دروغ وعدې کړي وي او دغې سملو ته لاړه، تاسو وکتله د هغوی کارنامې مو کتلي چې 0 نمبر د هغوی کارنامې وي. نو لهذا زما تاسو ته دغه درخواست دی چې دغه یو لوی عالم دی، یو لوی شخصیت دی، یو حق پرست عالم دی، یو دیندار عالم دی. دا به انشاءالله د عام خلکو نه ستاسو دپاره په سل چنده باندې چې کوم دی بهتر وي. نو لهذا دغه مولانا صاحب، مولانا فضل علي حقانی صاحب تاسو پاس کوي او د دغې ځای چې کوم خلک دی هغوی د چې کوم دی خپل ووټونه خصوصي چې کوم دی دله ورکړي. دغه یو څو خبرې وي چې ما ستاسو سره وړاندې کړي. نو الله رب عزت دی زمونږ د علماو مددګار شي او الله رب عزت دی زمونږ دغه علما چې کوم دی په دغې وټونو کې کامیاب او کامران کړي. وما علینا الا البلاغ.